یاره څه عجیبه غونډه کې کار وشو. عجیبه غونډه کې دا وشو چې یاره زمونږ کره په مطلب د هر سړي د رزق درک نه لګي او ته ورکې بانګیان او چرګې. نو دا چرګې او بانګیان خو څه خوري؟ تا ته ما دا نه ویلي چې یاره ته بانګیان او چرګې خلکو له ورکه. تا ته ما دا ویلو چې د سوات ایرپورټ چې دی نو هغه پورې ته ورکوله وکړه. یونیورسټي راوړه یا د خدای خاطر ته وګوره او دې جولۍ ته وګورئ. دا څه په ګټو بګټو باندې تاسو سر شوي یئ. دا اوس لکه زه به چرګې ته ناست یم چې دا به هګۍ اچوم، مطلب دا دی دا به بیا زه په 10 روپۍ خرڅومه. لکه د غریب حیثیت چې دی هغه 10 روپو ته راغی. لکه زه خو ډېر زیات په افسوس سره دا خبره کومه چې وروره چرګې او چرګان دی او راوړي عمران خان دی. دا خو عجیبه خبره ده یاره. لکه زه ما هغه خبره تاسو ګوره، زه چې ما ته به خلک وایي دی لیونی دی، ما ته خلک وایي دی لیونی دی، خو د دې لیوني خبره تاسو اوس تسلیم کړئ چې په کم قانون کې او په کم ګورنمنټ کې او په کم حکومت کې خلکو چرګې او چرګان ورکړي دي. لکه تاسو ما ته دا ووایئ ان کیس دی یو بانګي او 4 چرګې او که دا چرګې کړقې وخیږي دا به هګۍ د کم طرف اچوي. ته ما ته دا وایې او د خلکو دماغ پې خرابولی قوته 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 قوته. دا خو به د خلکو دماغ خراب کړي. د خلکو هسې دماغ خراب شوي دي. د یو سړي کله د وړو درک نه لګي او ته ورته چرګانو او دغه ورکې. یاره ډېره د افسوس خبره ده. ما وزیر اعلی صاحب به زمونږ د سوات نه وزیر اعلی راغی، وروره خلکو پې جشن وکړو. خلکو پې جشن وکړو او یا کاله بعد زمونږ د سوات نه وزیر اعلی راغی او وزیر اعلی وروره ایرپورټ پرېښودی دی، وزیر اعلی وروره یونیورسټي پرېښودې ده او اوس وروره چرګانو ته یې کار ووې. هر سړي له یو بانګي او 4 چرګې. یا لکه که دا کړقې وخیږي نو دا هګۍ د کم ځای نه اچوي. ته ما ته دا ووایه او د 10 روپو هګۍ ته به یو سړی ناستي چې دا به هګۍ اچوي او زه وایي ځان له قرضتوم ته وړو هغه مجلس دی د وړو دې ته وایي اګتې بګتې. نو زه تاسو ته دا وایم چې دا ګوره لیول خو دې وایي چې یاره زمونږ حکومت راشي موږ به دا کوو. یا لکه په شرمونو وشرمولو، په شرمونو د خدای خاطر ته وګورئ او دې جولۍ ته وګورئ. یاره داسې یم دا شی دی یاره. موږ وی زمونږ وزیر اعلی به راشي، زمونږ وزیر اعلی به راشي زمونږ د سوات نقشه به بدله کړي، زمونږ ایرپورټ په 2 ورځو کې کولاو کړي. ما تا ته د ایرپورټ ډیمانډس کړو، ما تا ته دا نه ویلي چې ته به چرګې ورکوه او بانګیان ورکوه. دا خو تاسو د دې نه خو لکه یاره دا خو د خدای خاطر او دې جولۍ ته وګورئ. تاسو د حکومت پرېږدئ یاره، پرېږدئ. دا مولانا چې راوتی د قسم په خدای هسې نه دی راوتی. تاسو د دې حکومت ته چلولو د سره یئ نو د کریړو لپاره ځان لکه دوړېږي. ګوره دا یو خبره درته کومه، دا کریړو ځان لکه دوړېږي. ګوره دا یو متل دی او نن زما وزیر اعلی وروره تلی دی او څه کومه چرګې ورکومه، څه کومه بانګیان ورکومه. دا به هګۍ اچوي او دې ته به زه ناست یم دا قوتاری به یې خېږي. زما هسې دماغ خراب شوي دي وروره. دا د خلکو ښکلي ښکلي کورونه دي، دا به پکې غول کوي او دغه به پکې کوي. لرکه مړه د چرګو دا ټاپک ته وباسه. د خدای خاطر ته وګوره دا ستا سره خوند نه کوي، دا د چیف منسټر سره خوند نه کوي. دا به دې چېرته د بل څه کار به دې کړی و، چېرته یونیورسټي به دې راوړې وه ما به اپریشیټ کړې وه، ما به اپریشیټ کړې وه، چیف منسټر به ما اپریشیټ کړ. تا خو موږ په شرمونو وشرمولو، د خدای په شرمونو د وشرمولو. د خدای خاطر ته وګورئ، ریزاین ورکوئ، د خدای خاطر ته وګورئ. نور زموږ نه قلار شئ. یاره ما د رزق درک نه لګي. زه وږی یم. ما له د چرګانو دا چرګان په اوبو کې پخېږي. د دې سره به دې یو لوټک غوړي ورکړي وو، نره یو لوټک غوړي به دې ورسره ورکړي وو، تروړه وړه به دې ورسره ورکړي وو. دا به څه کوې؟ دا خو به دې په دې MP-ګانو خوړلي وو نو څه کار به یې شي او د هغو خو په دغې لږه کار نه کېږي. دې ټولو MP-ګانو له به دې 2 چرګې او دا 4 بانګیان دي او که دا هر څه دي دا به دې ورکړي وو، دا به دې د MP-ز له ورکړي وو. زما غریب سړي پورې دې خندا کېږي. ما لکه کې ما له راشه پلیور راوړه، ما له یونیورسټي راوړه. نن زما په یونیورسټۍ کې هلکان او جینکۍ په یو ځای سبق وایي. دا تاله نه دي پکار. دا د هر سیم دا حق جوړېږي چې یونیورسټیان یې راوړي، پلیور یې راوړي. ایرپورټ ته وګوره، جیل ته وګوره. یاره زه ستا کمه خبره یاده کړم. جیل چې د نن نه
یو یاره ډېر کلونه یې کېږي چې په زلزله کې ډیمیج شوی خراب شوی خلک ته ملګري ته ځي څوک غریبانان د چا سره کرایه نه نو یو خبره ته غوږ کېږده سی ایم صاحب دا په کولاو غوږونو دا خبره زما وره چې نه د چرګې منم نه د اګۍ منم او دا د چرګو کار نه دی دا د اګو کار نه دی دا یوه خبره زما وره غریب سړي له وړه ویسه غریب سړي له غوړي ویسه غریب سړي له لکوټې نقدي ورکه دا په 600 روپۍ بانګي دی په 120 روپۍ چرګه ده یو ټوټل چرګان دي د څو دي تا ته پته شته یو بانګي او 4 چرګې دي د څو دي دا د ټول د 100 روپو پیکیج نه دی او یاره یو غریب سړی به ورته خوشحالېږي یاره مالې خو د 100 روپو چرګان نه کړی لکه تا خدای تباه او برباد کا ته په چرګو پسې د سوات نه ځې په سوات ستا ټیکټ څونه لګېدلی دی 300 روپۍ ټیکټ دی آنه جانه تې 700 روپۍ جوړې شوې 500 به دې په لاره خوړلي نو دلته دې ځان نه پې ولې چرګان نه اخیستل چې دا د سی ایم صاحب چرګان ویشي ما ته خلک وایي دی لیونی دی خو هغه لیوني خبره په حقیقت کې نن بدله شوه ما وی دې به ورکوي دغه چرګې به ورکوي دا خلک په اګو ته ناستي چې یاره ورېږه او که دا خبره پکې لا جدا ده که دا چرګې ان کیس کوړه کې نو دا د هګۍ د کم ځای نه اچوي تاسو ما ته دا خبره وکئ بله خبره زه تا ته دا کوم سی ایم صاحب چې د خدای خاطر ته وګوره او دې جولۍ ته وګوره دا سی ایم به داسې یاره موږ خو دنیا ګوره پرویز خټک و یا د هغه نه ظاهره پرویز خټک خو د ټک کار نه و د ټک چې څومره کرپشن یې کړی دی راشه ملم جبا سکینډل به درته ووایم بیا به درته میټرو وایم ستاسو زه کمه لږ کمه دغه کم تاسو ما ته د خدای په خاطر او د نبي په خاطر دې جولۍ ته وګورئ من خو ته دې له نه لېږلی چې ته موږ په شرمونو وشرموه ته چرګې ورکه ما ته ته به غټ کارونه کې ته ایرپورټ کولاو کا ته جیل دلته دغه کا ته مطلب دا دی یونیورسټي زما یونیورسټۍ کې نن سبا شرونه شروع دي وروره زما خویندې ورته ځي زما بچي ورته ځي د دې خیال وساته جنکو دپاره جدا یونیورسټي ورکه د هلکانو دپاره جدا یونیورسټي ورکه ما سی ایم صاحب تا ته دا پیغام درکړی ما تا ته دا نه وویلي چې ته یو بانګي او 4 چرګې ورکه دا ډېر نیچ او ډېر د افسوس او د خندا ستاسو نه خو هغه شیخ چیلي دی که څه شی دی هغه د نه جوړ شو ما درته ویلي چې خپل وزیر اعلی نو سپین وزیر اعلی دته ما بار دا ویلي چې نوټیفیکیشن جاری کا خو که زه وزیر اعلی وټاکلی شوم او نوټیفیکیشن وشو نو انشاءالله تعالی چې څنګه دا ډینګې ماشي ګرځي دغه شان به جازونه ګرځي جیل دې زما نه غواړه په 4 ورځو کې ایرپورټ خو کولاو رانه غواړه داسې څومره یونیورسټیانې دي د هلکانو به جدای او د جنکو به جدای په اخره کې زه تاسو ته دا وایم چې دا ستاسو کار نه دی